یو اسلامي رور بیان دی چې څنګه ما ځوانۍ کې قدم کېښو نو د بدو خلکو صحبتونه نن خو داسې یو وخت راغلی دی چې پلار له زوی نه تپوس نشي کولی چې چېرې تللی وي چېرته تللی وي تر اوسه پورې پلار له زوی نه تپوس نشي کولی نو دی وایي چې زه هم دقه شانتې خلکو سره ګرځېدم به په دې کې اتفاق سره ماته د یو بدماشانو ګروپ میلاو شو هغوی سره زه شومه نو بدماش شومه ورځ په ورځ ګناه در ګناه فرمایي یوه ورځ ما د دعوت اسلامي یو مبلغ اسلامي رور سره ملاقات وشو حال احوال تپوس نه بعده هغه ما ته ډېر په مینې محبت سره دعوت اسلامي افتاواري اجتماع دعوت راکړ ورتلم نه خو هسې د ده زړه خوشحالولو دپاره مې هاو ورته وکړو مونږ ډېر شی کسان یې مونږ ورته ووایو یاره اجتماع ته بلکل درځم به خو بیا مونږ ته یې روستو کېږئ ما وی دی اسلامی رور ما ته 2 کاله مسلسل چې کله به ما ته میلاو کېدو اجتماع دعوت بیا راکولو 2 کاله مسلسل ما ته دعوت راکړلو اخر یوه ورځ ما ورته وی چې یاره ته ما ته وایې بار زه نن ځم ورسره راغم چې اجتماع ته راغم په اجتماع کې بیان شروع د جهنم ذکر شروع جهنم څنګه ځای دی څنګه جهنم کې طبقات دي او څنګه به انسانانو په هغې کې کیفیت وي نو ډېر یو درد وال بیان و دی وایي چې زما په زړه باندې اثر وکړلو زما سوچ بدل شو راغلی و هسې صرف خانهپوري دپاره خو الله زما د زړه دنیا بدله کړه له ګناه نه مې توبه وباسله او بیا الله رب کریم زما زړه دنیا داسې بدله کړه چې ما به هر زیارت ته د اجتماع انتظار کولو چې خدایه دا زیارت به کله راځي چې زه دا اجتماع کې کښېنم نو الله رب کریم د دې اجتماع په برکت سره زه د نیکانو خلکو په لار باندې روان کړم د دعوت اسلامي یو مبلغ شمه او سابقه چې ما څومره ګناهونه کړی وې له هغوی ټولو نه ما توبه وباسم बुरी सोहबतों से किनारा कशी कर कि अच्छों के पास आके पा दीनी माहौल नबी की मोहब्बत में रोने का अंदाज चले आओ सिखलाएं दीनी माहौल सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।